اتم نمبر چې کوم دی حق بیانېږي د ملازمینو. وما ملکت ایمانکم، وما ملکت مراد د دین غلامان وینځي دي، خدا لفظ عام دی، پدې کې نوکران هم داخل دي، پدې کې ستا کشران ستا هم داخل دي، د هغې به خیال ساتي. نو ملکت کې غلامان پخوا وینځي وي، نن سبا چونکې هغه شته نه. نن سبا څه پکار دی؟ د خپلو ماتختو خیال ساتل پکار دی، هغې سره ښه سلوک پکار دی، ښکلې طریقې سره د هغې خیال ساتل پکار دی. وما ملکت ایمانکم، په دې کې چې کوم دی نوکران هم داخل دي، چې ستا سره یو سړی مزدوري کوي، کو ته پورمین یې، کو ته هر شی چې په کمپنۍ کې، کو ته په کور کې ځان له مزدور دی ساتلی دی، نو د هغه سره به ښه سلوک کې، هغه به چې کوم دی د هغه کار موافق خیال به ساتي. ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپله باندې د غلامانو، د مزدورانو، د خادمانو ډېر زیات خیال ساتلی دی. دارنګې په کور کې مشرانی، نو د هغې مشرانو څه طریقې کار پکار دی چې د خپلو کشرانو ښه طریقې سره د کور چلولو، که هغه انګور ده، که هغه لور ده، که هغه زوی دی، که نوسی دی، هر څوک چې دی، خو چې دی په کور کې مشر دی، نو د خپلو ماتختو سره به ښکلې طریقې سره په کور کې ژوند تیروي، نو کور به څه روښانه وي، په کور کې به خوشحالي، امن وي، جنګ جګړې به نه وي. چې مشر د کشر خیال نه ساتي، خواښې انګور ته لور ونه وي، د لور په نظر یې ورته ونه کتل، سخر چې کم دی خپل انګور ته د لور په نظر ونه کتل، دارنګې بچي ته بچي په نظر ونه کتل، نو بیا کور وران یې وجاړي، هر ټایم په لوښي هم جګړې، پوړو هم جګړې، او په پخولو انځلو باندې هم جګړې بیا. نو ماتختو به خیال ساتي. اگر چې ستا انګور ده، تاله بل چا د زړه ټوکړه درکړې ده، نو د هغې به خیال ساتي، لور به یې خپله ګڼې، نو کور کې به یې جنګ جګړې نه. نو دا حقوق العباد کې چې کوم دی خیال ساتل. مزدور دی، د هغه تنخواه به په ټایم باندې ورکړي، هغه کار مثال 8 غنټې ټایم دی ستا سره، نو دا نه چې ته پرې 10 غنټې کې او تنخواه هغه ورکړې، دیاړي هغه ورکړې، دا ظلم دی. کمزوري سره دومره کار به پرې وراچې چې هغه کار سر ته رسولی شي. دا د مزدور خیال ساتل پکار.